تاسو ټول خبر یاست پښتون تحفظ مومنټ دلته خپل د جلسې اعلان هم په کوټه ښار کې کړی دی. دا دې واوري د دې اسمبلۍ چې دا کم خلک د دې غناز دي دا دې هم په خلاصو غوږو واوري، دا ډي سي دې هم واوري، دا ضیا لنګو دې واوري، دا وفاق دې واوري. دلته به د پښتون تحفظ مومنټ ټول مشران راځي. دا د پښتنو وطن دی، دلته به خپل کام ته راځي، دا د دوی خاوره ده، خپلو عزیزانو ته روان دي. که چیرې ته هغه د پخوا رقم منافقت وکړي چې یا دې بین ولګوئ یا دې زموږ دغه مشرانو ته رکاوټ جوړ کړئ، په والله چې دا ستا ټول جیلونه په موږ باندې ډکېږي. که ته راساته قرار کښېنو دا مشران به راځي، که بیا هم موږ ته انصاف نسو میلاو بیا به په لښکرونو باندې راولو لکه د ارمان په جنازه کې چې راوستئ د چا پلار یې بیا ولاکه راوګرځئ. دا دې په خلاصو غوږو واورئ. او که ډېر مجبوره کړو دا پښتانه به بیا دلته دا فیصله کوي چې په والله که بیا دلته د عمران خان هم رالی دا باجوم بیا ولاکه راسي، یو پنجابی بیا ولاکه پښتونخوا ته راسي. پښتون تحفظ مومنټ څه ضرورت و په دا عمل کې داسې څه روان ول چې داسې ضرورت پیښ سو چې د پښتون د تحفظ د مومنټ په نامه باندې د دلته ځوانان یو غورځنګ جوړ کړي. عزیزانو د کمې ورځې څه چې دغه ملک جوړ سوی دی یا د دې ملک خښته ایښول سوې ده، دلته پر پښتانه کام باندې د ترقۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ دا نه ده راغلې. له هغې ورځې څه دغه ظلم را روان دی د پښتانه کامه سره تر نن ورځې پورې هغه طرف په شدت باندې روان دی. نو دغه پښتانه مجبوره سول و دغه غورځنګ ته چې دغه ظالم یو جواب غواړي او دا جواب بل هیڅوک نسی کولای. دغه به دا پښتانه په خپله کوي، سره جرګه کیږي به، سره منظمه کیږي به او بیا به د دغه زورور لاس پیچي او دغه خپل کام به د دغه غلامۍ څخه خلاصوي. عزیزانو دلته تاسو په خبر یاست د پښتانه وطن ټول مدنیات دلته د پنجاب زورورو نیولي دي چې دغه مدنیات پر دې باندې د اسلام په قانون باندې هم د پښتانه کام حق دی، د اقوام متحده په قانون باندې هم دی، د پښتو په قانون هم دی او د دې ملک په آئین کې هم پر دغه باندې اول لومړی حق چې دی دا د پښتانه دی. خو دلته د پنجاب زورور نه دغه آئین مني، نه دغه انټرنیشنل قانون مني، نه دلته اسلامي قانون مني. دلته په وچ زور باندې زموږ دا ټول مدنیات نیولي دي او زموږ بچان زموږ قام یې دې ته مجبوره کړی دی چې هغه به په لاهور او په کراچي کې مزدوري کوي، روزانې به کوي، ریډیانې به چلوي، جبکې موږ پښتنو ته الله پاک لکه جنت داسې وطن را کړی دی. دغه نیستي دا د الله پاک لخوا نه ده پر موږ باندې. که کومه نیستي د الله پاک لخوا یې موږ مسلمانان یو موږ په جګ سر قبلوو، لیکن کومه نیستي چې دلته د پنجاب لخوا یې دا موږ قطعا نه ورسره منو. دا هر څوک ورسره مني هغه هم د ده ملګری دی. موږ پښتون کام د پنجاب غلامي یا د پنجاب باداري هېڅ کله نه منو، نه زموږ پخوانۍ خلکو منلې ده نه نن دغه ځوانان مني. عزیزانو دلته مدنیات خو پرېږده، دلته یې له موږ څخه خپله ژبه اخیستې ده، دلته یې له موږ څخه خپل کلتور اخیستی دی، دلته یې زموږ جامه ډېره دنیا ته بدنامه کړې ده. دلته چې دوی کم ټریننګونه ورکوي د خپل سیکورټي فورسز ته، هلته د دهشتګرد باندې دوی دلته د پښتانه کام جامه اخلي، زموږ دغه پټکۍ دهشتګرد ورتړي او دنیا ته دغه پیغام ورکوي چې دغه کام داسې ژره ده، داسې پټکۍ دی او داسې لباس دی، دا دهشتګرد دی. موږ په تاریخ کې داسې خلک نه یو اوسېدلي. عزیزانو دا له موږ سره یو لوبه روانه ده، په دا باندې هم عزیزانو د دوی زړه نه دی موړ سوی. دلته به موږ نن دا خبره وکړو چې د کمې ورځې څه د جهان تاریخ لیکل سوی دی، دلته ډېر زورور راغلي دي، ډېر ظالمان راغلي دي، لیکن په تاریخ کې یو سړی نسي ثابتولی. دلته هر رقم ظلم سوی دی لیکن ژوندي انسانان نه دي خرڅ سوي. عزیزانو تاسو دلته ناخبره یاست د دې پښتانه کام ژوندي بچي خرڅ سوي دي. دلته دومره د ظلم انتها کړې ده، زموږ ژوندي بچي خرڅ سوي دي، پر عربو یې خرڅ کړي دي، پر امریکونه یې خرڅ کړي دي. اوس موږ ته د هغو ملګرو ټلیفونونه را روان دي، وایي موږ یې خرڅ کړي یو او موږ ته یې کار دا راسپارلی دی چې زه به انسانان وژنم، که زه انکار کوم بیا ما وژني. دلته له موږ سره داسې ظلم سوی دی. عزیزانو پر دا خبرو باندې به دلته خامخا یو لښکر را بیدارېږي، خامخا به دلته کام د دغه غلامۍ سره خلاصوي. عزیزانو او دا بل هېڅوک نسي کولی، نه د اسمانه څه فرشتې راځي، نه دلته نوي داسې خلک راځي، نه نوی مخلوق راځي. الله پاک په قرآن مجید کې دا وایي زه د یو قوم حالت
تر هغه پورې نه بدلوم چې تر څو پورې هغه قوم خپل حالت په خپله نه کړي بدل. اوس دا د الله پاک کول دی. موږ به د هیچا په اسره نه کښېنو. موږ در خدای را لاندې په دغه خپل کام باندې بروسه ده. دغه کام به سره جرګه کېږي او پښتون کام به د دغه ضلالته څخه خلاصوي. او عزیزانو دغه لشکر چې جوړ سوی دی یا دغه غورځنګ چې کم جوړ سوی دی دا غورځنګ داسې خالي نه دی کښېنستلی چې خالي دا خپل کام ته خبرې کوي. د دې غورځنګ 2.5 کاله کېږي. د دې غورځنګ مبارزه ستاسو تر مخه ده. دلته له موږ سره پر سټیج داسې خلک ناست دي چې د دې کام دپاره یې جیلونه وړي دي. دلته زموږ شهیدان لکه په اسمان کې ستوري داسې معلوم دي، لکه ارمان شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي، لکه عارف شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي. نن هم اني پښتون د جیل د سلاخو شاته ناست دی. یوه ګناه یې نسته. د دغه کام سیالي غواړي، د دغه کام د حقوقو دپاره ناست دی. او دلته د پښتون تحفظ مومنټ له مشر منظور پښتون سره راونیسي، بیا محسن داوړ، بیا علي وزیر، بیا عبدالله ننګیال، دا تر زموږ ټول قیادت حتی تر دې ځایه پورې چې زموږ خویندو د دې کام دپاره جیلونه کاټ کړي دي. عزیزانو دا د دې دپاره نه دي چې موږ دلته د سیاست شوقیان یو یا موږ دلته د پارلمان شوقیان یو. موږ دلته د پر یوه اداره یقین نه لرو. موږ پر دا خپل کام یقین لرو. خپله ازادي غواړو، خپل حقوق غواړو. چې په دغه جلسو راکوي، په دا جلسو یې ځینې غواړو. که نه هغه وخت دلته ډېر نږدې دی چې بیا به موږ یو بله لار هم اختیاروو. عزیزانو دلته به ملایان ناست دي، اسلامي طالب علمان به ناست دي. تاسو پر دا خبره باندې سوچ وکئ. موږ ته الله پاک ژوند را کړی دی، آزاد یې پیدا کړي یو. وایي ته ورسه په خپله مرضي باندې دا خپل ژوند وکړه. بیا چې موږ کله مړه سو بیا الله پاک د حساب کتاب دپاره هم یو ورځ ایښې ده. بیا به له موږ څه حساب هم کوي. دغه حساب الله پاک له موږ څه د څه حساب کوي؟ دغه حساب به راسه کوي چې تا زما کوم حکم پر ځای کوي. تا دلته د مظلوم سات ورکړي که دې نه کوي ور. تا د ظالم لاس ونیوئ که دې نه ونیوئ. تا دلته خپل د وطن د دا خپلې خاورې دپاره څه وکړل. اوس الله پاک دا راته وایي آزاد یې پیدا کړي یو. لیکن دلته پنجابی راغلی دی، هغه دا وایي چې دلته به دا پښتانه د خپل ژوند زما په مرضي کوي. دلته اسلام موږ ته دا وایي چې تاسو به درواغ نه وایاست، لیکن پنجابی موږ ته دا وایي چې تاسو به رښتیا نه وایاست. او موږ که دلته رښتیا وایو وایي د دې خلکو لهجه ټیک نه ده، دا غداران دي. اوس عزیزانو دا پر تاسو باندې دا فیصله کول پکار ده چې تاسو د الله په مرضي باندې ژوند کوئ که د دغه پنجابي په مرضي باندې کوئ. دغه فیصله به له موږ څه غواړي. او بله خبره دلته عزیزانو وړمه ورځ تاسو ولیدل زموږ د پښتون تحفظ مومنټ ډېر قدرمن مشر محسن داوړ، د هغه سره ډېر قدرمن میلمانه عبدالله ننګیال، ندیم اسکر دا راغلي ول. دلته دوی به دلته یو پاتاوې کولې، لیکن د دې ریاست جبر، د دې ریاست ظلم تاسو ولیدئ چې دلته یو سړی د ایرپورټه څه د باندې نه لکه وي شپه په وکړه سارې بل ته رخصت کوي. او هغه بل زموږ ملګری را روان و د چمونه څه تر کوټې هم یوه ګنټه مهلت نه کوي ور. هغه د سهار د جاز ټیکټ شو، تر دا ټیکټه پرې نه لکه وي برته یې واپس کړل. دا پر څه شي باندې دا خبرې روانې دي؟ پر دا خلکو باندې قتل تا ثابته کړی دی یا غلا یې کړې ده یا نیسې کولی. یو چا ته شکنځاوې کړي دي نیسې کولی. د قانون بې حرمتي یې کړې ده، د قانون خلاف ورزي یې کړې ده. هېڅ هم نسي ثبوتولی. صرف د دې وجې څه بیریږي چې دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر باشعوره پښتانه سته. پر دې پښتنو کار سوی دی. دا د خانې شهید پیروکاران دلته سته، دلته د باچا خان پیروکاران سته. د دې ورځې څه بیریږي که چیرې دغه مشران راسي دلته به د دا ولسو یو سیلاب راپورته سي او د دې سیلاب مخه دوی نسي نیولی. عزیزانو موږ دا ورته وایو تاسو ټول خبر یاست پښتون تحفظ مومنټ دلته خپل د جلسې اعلان هم په کوټه ښار کې کړی دی. په 3 ورځو کې به د کوټې د جلسې تاریخ هم اعلانېږي. دا دې واوري د دې اسمبلۍ چې دا کم خلک د دغه ناست دي دا دې هم په خلاصو غوږو واوري، دا ډي سي دې هم واوري، دا ضیا لانګو دې واوري، دا وفاق دې واوري. دلته به د پښتون تحفظ مومنټ ټول مشران راځي. دا د پښتنو وطن دی، دلته به خپل کام ته راځي. دا د دوی خاوره ده، خپلو عزیزانو ته را روان دي. که چیرې تا هغه د پخوا رقم منافقت وکئ چې یا دې بین ولګوئ یا دې زموږ دغه مشرانو ته رکاوټ جوړ کړئ، په والله چې دا ستا ټول جیلونه په موږ باندې ډکېږي. که ته راساته قرار کښېنو دا مشران به راځي. نن هم خواست کوو دا خپل د اسمبلۍ پښتو ممبرانو ته خواست کوو
چې په اسمبلۍ کې د قرارداد راوړي زموږ پر دا مشرانو باندې بین لګولی دی سهار که موږ بیا داسې یو لار اختیار کړله بیا به موږ ته داسې نه وایي چې تاسو غلطي کړې ده نن هم په اسمبلیانو کې ناست یاست قرارداد راوړئ د دنیا په یو قانون کې دغه نسته چې دوی د یو ملک خپل شیري په خپل ملک کې د یوې صوبې څخه بلې صوبې ته نسي تللی دا قرارداد یې راوړي او موږ های کورټ ته هم ځو که بیا هم موږ ته انصاف نسو میلاو بیا به په لښکرونو باندې راولو لکه د ارمان په جنازه کې چې راوستئ د چا پلار یې بیا ولاکه راوګرځئ دا دې په خلاصو غوږو واوري او کې ډېر مجبوره کړو دا پښتانه به بیا دلته دا فیصله کوي چې په ولاکه بیا دلته د عمران خان هم رالی دا باجوم بیا ولاکه راسي یو پنجابی بیا ولاکه پښتونخوا ته راسي او دلته بله خبره عزیزانو موږ دلته وینو چې دلته بیا یو نوې لوبه روانه ده لکه د بلیلي پر چیک پوسټ باندې چې د پښتانه کم تذلیل روان دی یا دلته د دینار چیک پوسټ دی پر دې باندې نوې تماشه روانه کړې ده د انټري په نامه باندې په ګانټو باندې خلک درولي زنانې شوکي چې موږ دلته انټري کوو او یوه بله خبره دلته روانه ده دلته نوی کلی او شاوخوا د کوټې نور علاقې دي دلته د پښتنو پر مځکو باندې قبضې روانې دي د ریاست په سرپرستي کې روانې دي د ریاست پالل سوي خلک دا قبضې کوي دا دې په خلاصو غوږو واوري تا چې اویا کاله کومه تماشه کړې ده هغه دې مبارک سه اوس په دا نړۍ کې په دې ملک کې د منظور پښتون رقم رابر سته او تر هغه در شا دا ننګیالی کام ولاړ دی والله که د چا د پلار دا خوب رسي چې د ننه بعد به یا دلته قبضې رسه یا به دغه تماشې کوي او دلته د کلا سپلا پر چیک پوسټ باندې دلته زموږ د پښتانه وطن دلته کوم سیبان چې دي دا بار روان دي پر دا چیک پوسټو باندې د سیبانو دکې ګاډۍ یې درولي داسې خان پکې وي ټول سیبان خراب کړي دا تماشه روانه ده دا به دا عزیزانو دا به در کومه پورې دا روانئ دا له موږ څخه دا یو جواب غواړي دا جواب موږ داسې ورکولی سو چې ټول کام به راولاړېږو د بل پښتانه ورور تاوان به د خپل ځان تاوان بولو بیا موږ دلته کولی سو موږ په دې نسو خلاصېدلی چې هر پښتون به خپل د ځان د وارې انتظار کوي نن که په وزیرستان کې ظلم روان دی موږ به په دغه خواب غفلت کې نه کښېنو چې ته ودرېږه دا خو د وزیرستان مسله ده نن دلته پر چمن باندې تماشه جوړه کړې ده د کوټې خلک به دا نه وایي چې دا خو د چمن مسله ده دا زموږ به ډېر غټ جهالت وي موږ که په دغه جهالت باندې ناست ولو خامخا به زه په هغه ورځ راوځم چې ته ودرېږه زما کور ته نقصان راسي یا زما وطن ته نقصان راسي پښتون که د دنیا په هر کونج کې دی چې هر څوک ظلم ورسره کوي موږ یې مخالفت کوو او د خپل پښتانه دپاره به اواز پورته کوو او عزیزانو دلته په زیارت کې اوس یو نوې تماشه روانه کړې ده د زیارت کم بازار چې دی دا هغه بازار کم مالکان چې دي هغه کم دکانونه چې دي دې ته نوټسان ورکړي دي چې موږ دلته دا دکانونه نړوو ولې نړی وایي زه دا ښار پراخومه بیا کومه لوبه ده دا ستا دکان زه برته در جوړومه دا ستا دکان ستا دی ستا د دکان پر سر چې نور څومره آبادي زه جوړومه دا به بیا زمایي او بیا په زیارت کې چې کوم پکنیک پوینټونه دي یا هلته چې کوم دا الله پاک موږ ته دا ښایسته وطن راکړی دی دا اوسنداره وطن یې راکړی دی پر دې باندې دی خاردار تالونه راګرځي قبضه روانه ده بیا به دلته پښتانه نسي تللی دا زیارت د پښتنو وطن دی دا لوبه روانه ده دا به دلته څوک راګرځي عزیزانو دا دومره زورور خلک دي دومره جاهلان خلک دي دلته د عدالت نه مني دلته دا قانون نه مني دا پارلیمنت دلته نه مني دلته په تیر ګورنمنت کې د دې پارلیمنت زموږ دغه صوبایي اسمبلی وزیر اعلی مالک بلوچ د وزیر اعلی په حیثیت باندې یو نوټیفیکیشن ورکړي چې دا د دوکیو د ارنایي پر مځکو باندې چې دوی کومه قبضه کړې ده یا دا کوم ټیکسیز اخلي دا غیر قانوني دی د دې څخه دوی لاس واخلي دا خلکو هغه زموږ د وزیر اعلی نوټیفیکیشن نه مني نو هغه لوبه روانه ده اوس دا خلک نه عدالت مني نه لاره مني دا به څوک راګرځي دا دې واوري دا د زیارت کمانډنټ دې واوري موږ نن مرکزی کمیټې میټینګ روان دی 2 ورځې به نوري بیا به دلته په جنوبي پښتونخوا کې موږ د جنوبي پښتونخوا د پښتون تحفظ مومنټ صوبایي میټینګ اعلانوو دا ټوله صوبه به زیارت له ځو دا ټول زیارت ورته نیسو والله که دا خوب راسه پرسولو دا به عزیزان پر دې زیارت په ننګ کوو نن د ننګ ورځ راغلې ده دا تماشې موږ سره ابده نسو برداشتولی او عزیزانو دلته پرون پر بلیلي چیک پوسټ باندې زموږ یو ملګری کامریډ عصمت پښتون چې هغه دلته پر چیک پوسټ باندې دوی په 100 ګاډیانې درولې وې تنګولې کول د یو ویډیو چلوله د دوی سوله مې خلکو ته ورښکاره کوي چې دا
بغیر ضرورت دومره خلک درولي دي بیا دوی نیولی و هلته کښېنولی و 5-6 ګانټې ناست و بیا ما 2 واره خلک ورستولي دي هغه دغه چیک پوسټ ته ورغلل دغه څوکیداره سره زموږ خبره وسوله په سپینه ورځ یې درواغ ویل چې نه موږ دلته څوک راګرځولی دی نه له موږ سره ستا خو په آخر کې بیا موږ دلته پر دغه غزه باندې کښېنولی و هغه ملګری ډېر تنګ کړی و او بیا هغه ملګري ته وارنینګ ورکړی و چې ته به د ننه بعد دا کار نه کوې کرنل صاحب ته زموږ ملګري ته وارنینګ مه ورکوه اوس موږ تا ته وارنینګ درکوو چې خپله قبله دې درسته کړه دا تماشه دې ختم کړه د وارنینګ وخت اوس تا راغلی دی تا 80 کاله دلته تماشې کړي دي تا 80 کاله دلته زه وهلی یم تا 80 کاله دلته زه بېعزته کړی یم اوس که دې خپله قبله نه کړه درسته والله چې 140 کاله دې نه کړم ذلیله که ته راساته کښېنم او په آخر کې یوه خبره دلته بیا کوو عزیزانو د خپل د تحریک د ملګرو څخه خواست کوو د دې ځوانانو څخه دلته خواست کوو دلته چې کله پښتون قام خپل د مسلې دپاره راپورته سي خپل د حقوقو خبره وکړي یا د ده د ظلم خبره شروع کړي دا خلک دلته د دوی پالل سوي کوم د دوی دپاره چې کار کوي د دوی تنخواخوران دوی د ډیوټي ور ولګوي هغه دلته راسي پر سوشل میډیا باندې یو بل ته ښکنځل شروع کړي ټولو قومو ته ښکنځاوې کوي د یوه سړي دپاره ټول قدرمن قومونه ښکنځي په دې تماشه کې به زموږ یو ملګری نه راځي زموږ ټول ملګري ورته لګیا وي دا ویډیو شیروي دا کمنټونه ورته کوي موږ د دې شي سره تعلق نشته دا د پښتانه قام ډېر وخت بعد یو اتفاق راغلی دی یو اتحاد راغلی دی دلته به نن دارې پاټۍ خلک ناست دي د هر قوم خلک به ناست دي دوی دغه اتحاد نه غواړي دوی بیا موږ د قومو پر نامه سره تقسیموي دا د دوی یو ایجنډا ده په دا ایجنډا باندې به عزیزانو نه خطاوځو او دلته به خپل د قام خبره کوو دلته یو ماجر نسته دلته یو انصار نسته دا ټول پښتون قوم دی هر څوک موږ په دا خبرو سره تقسیموي هغه دی دا خوب ولکه ترابه د پرسو عجبه خبره ده دلته ټول وطن زموږ ته پنجابي نیولی دی زموږ دغه د کوټي د جنوبي پښتونخوا پر ټولو غټو پوسټو باندې پنجابی ناست دی یا ډېروالی ناست دی ټول ډپارټمنټونه یې نیولي دي هغه ته یوه خبره نه کوو خپل افغان ورور ته به بیا دا وایو چې ته ماجر یې دا د پښتون تحفظ مومنټ ایجنډا نه ده دلته ټول لروبر یو پښتانه یو هر سړی دلته هغون حق لري په افغانیت موږ ټول سره شریک وو عزیزانو او عزیزانو وخت کم دی مشران نور هم ناست دي له تاسو د منظمتیا خواست کوو د اتفاق خواست درڅه کوو د اتحاد خواست درسره کوو دا ظالم بل په یو صورت باندې نه راګرځي دا د پښتانه قام اتفاق غواړي او موږ په تاریخونو کې دا ویلي دي خپل د مشرانو سره مې دا اورېدلي دي دا پښتون قام چې کله اتفاق کړی دی بیا د دنیا د هر زورور سره په دا ښار ورچخلی دی دا پنجابی ولکه دومره زورور دی خالي موږ دلته بې اتفاقي یو موږ به اتفاق سره کوو اتحاد به سره کوو کور په کور به ګرځو ګلی په ګلی به ګرځو دا ټول پښتانه به سره یو کوو د قام پر مسله باندې به موږ ټول سره یو کیږو دا یوازې د پښتون تحفظ مومنټ مسله نه ده نه د یوې پارټۍ مسله ده ټول مشران ټولې پاچانې موږ ته قدرمنې دي موږ احترام کوو زموږ د وطن ټول مشران راته قدرمن دي لیکن د پښتانه پر مسله باندې اتفاق ځینې غواړو اتحاد ځینې غواړو ستاسو نور وخت نه اخلم ډېره مننه چې دلته رالاست دا زموږ جرګه او جلسه مې را کامیابه کړله پر روان وخت کې هم داسې همت درڅه غواړم الله پاک مې عزت وکړه ډېره مننه کور ودان